इंशाल्लाह 18 करोड़ रुपए मुंग तरह के बाद DHQ ته एक्सप्रेस लेन राولو چې دا دغه کې DHQ ته एक्सप्रेस लेन نه علاوه ما 25 KVA سولر ما ऑलरेडी هغه ما سیستم کې چولې دغه وو سټینډر ولګي ان شاء الله هغه کې نوشهره جیل ته زموږ کې دیان دي هغه په سور اور کې پراته دي نو ایته مې 15 KVA में प्रेस क्लब नौशहरा तक करे 20 KVA में नौशहरा जेल तक करे जमा 30 KVA लगभग 30-35 KVA में नौशहरा DHQ तक करे تاسو د काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स बोर्ड कतले काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स बोर्ड کې د शौकत خانم او د شفا میډیکل انټرنیشنل دا غي ممبرز دي پکې چې کوم واده مونږ کړی و چې نان پولیټیکل سړی وي د نوخار نه صرف یو سړی دی شهاب خان دا ته خدای په ذات مې د قسم چې یو خبره مو ته کړی چې یار مال هسپتال ټیک مال یې سم مکوا زه به تا نه څه غواړم کلاس 4 به نه غواړم از ما حق ته چې ای اب مال راکې دا غي نه علاوه په هسپتال انتظامات کې زما هیڅ کار نشته چې کله نه چې د ډاکټر کامران راغلی د هسپتال ډیر حد ته بهتر شوی دی خپل مهنت کې خواري کوي اوس هم زه روانه ملته موږ یو وارډ نوی جوړ کو هسپتال ته په HMC فند کې پیسې وروړو خپل اوس کوشش ته پته تیر بورډ سکړی دی هغه زویم نه بیا تیر سیاسي تنقید شي خو تاسو ته هر څه پته راځي چې هغه هر څه وړي دي اور چې دا به هر سال تبلیغ شي نو چې یو سړی غلی او مثال هغه شو کې ته راځي نو هغه به چې هغه تبلیغ شي نو پولیس به خپل چوک انچارج ته وایي چې دا یو غل دی په د باندې درې فیاري دی او ته لاړ شه دی کور کا نو ستا کور کې چې غلا کېږي د هغې نه اول به هغه بلینک شوی نو پولیس به هغه پسې لاړ شي 80 लाख روپۍ صرف هغې کې نادره والا علي چې هغه ځان سره رجسټر کړي چې ستا ډاټا ورکړي نو انشاءالله نوخار ته د دې مین شی اولې د نوشهره بیوټیفیکیشن دا شوبره چوک ورانو د کې خسته فاونټین لګو په دې موږ ټرافیک والا ځان سره انګیج کړی دي یو شی د نوخار شل دیر کاله مخکې چې څوک راتلوم دغه خوار نوخار او نه هم دغه خوار نوخار بالکل په کار داري چې یو سړی راځي او ملمر راځي چې هغه وایي چې د نوخار مخکې داسې اوس داسې پوره د دې ګلو نالو د دې صدقه نور او دا نور کېږي نه کنه اوس ګور ما زما شکر الحمدلله تاسو پرون په فیسبوک باندې کتلې PK88 کې به یو سکول هم داسې نه چې پای کې به فرنیچر نه 58 लाख روپۍ مې وته ورکړ ټینډر یې اوس وی هر څه صرف زمال کې دغه ځخ په لړ کې دغه PK88 کې تمام سکولز ته چې چا نمونه نشته هم پکې شته تمام سکولز ته بچي رن ټابلټ زما بچي با په ټیبل کې زما بچو په ځمکه نه کې عین علاوه موږ تمام سکول سولرایز کو چې زما بچي کینی په سکول کې چې هغه اټ لیست هغه د بجلی خوې کنه د ګرمۍ د وجه خلکو شي ایکسټند کوي چټیانه سکولز به سولرایز کیږي او عین علاوه جمعات خوشو کې د الله کور دې شکر الحمدلله ما په پیلنی کال کې 78 جمعتونه 78 مساجد ما سولرایز کړل 78 جمعتونه نو ان شاء الله په نوخار کې اوس کار کم دي خو صرف هماغه یو مسله ده چې ما تاسو ته ما وی میډیا په تھرو اویرنس ورکړي سپورتس ګراوند ما د 10 کروڑ روپو وروړو هسپتال ډاکټر آی کې مسله ده د توفیل دی د فواد دی ټول مرګرو پکې کوششونه کړي او دوا کسان دی غي تھرو لیټیګیشن ته زی اوس په خاطو خېلو ګراوند کې جمشید نه د لوبخ غزه جنکو کالج منظور کو دی کې ارد گرد به واکینګ ټریک پاغي کې با خپل کمري هالز بای کې بسکواشي بیډمنټن بای پاغي کې با کرکټ ګراوند بای چې څومره هغه کې دي شي هغه کې اوس پرابلم دا دی چې هغه لیټیګیشن ته زیدویم ټولو کې مین خبره ور زموږ لورانی زی پیرپای ته اکوډی ته نوخار ته په نوخار کې بلډینګ نو شکر الحمدلله که تاسو د جنکو کالج کې بلډینګ ګورئ شکر الحمدلله پیسې مې وته وروړې هغه اوخته دا مونږ وروړې شکر الحمدلله دا تاسو خیال چې کله زموږ ګورنمنت راغله دا بندو دا اوس الله دې هایر ایجوکیشن منسٹر سره خو کې په یو وینا باندې شکر دغه ته وروړې بلډینګ پوره شو نو اوس به زموږ لورانی سنا سپدی کې اډجسټ کېدې شي مخکې خو 40 سیټس نو میډم په بازار را باندې کې زور نور نشم کوله نو دا یو بلډینګ جوړ شو خو دې کې مین خبره شنشا چې کوم د خلکو د اویرنس ته ګوره جمشید میا نن په دنیا کې نشته سره د ټولو مشرانو د لوبخ هغه په خاطو خېلو ډاک کې کالج منظور کو زمونږ د لورانو لپاره نن زمونږ لورانې په سخت حالات کې پلاران لیږي په گاډو کې کله پیرپای ته او کله کوړی ته او کله یو ځای ته کله په مینا ته ټکر خوري د پیګانو د منګانو په وجرو کې ګرځي جیل ویناو کا دا څه دلاسه دا د لاسه چې خاطو خېلو ګراوند کې هغه ټیم خلکو خاطو خېلو ګراوند ورنکو نن پای کې لفظ خراب د غسوټي پکې پرتی خو زمونږ د لورانو د کالج ځای پکې نشته کنه نو دا مین شی دی هغه خو ان شاء الله نو شرک الله سره دا زما واده و بل وزیر الله صاحب روډ په خپل تقریر کې مو هغه ما راوسته د لپاره او چې به ما زما لورانو زما بچو ته به هغه اعلان کړي هغه کې موږ دوه درې دغه کتلې رینټډ بلډینګز ان شاء الله د جنکو کالج به په دې کال کې ان شاء الله پر رینټډ بلډینګ کې په هر حالات کې شروع کیږي د خپل بلډینګ یو دا خومي چې هغه دوه درې کال علي اسټابلیش کېدو کې زه غواړم چې موږ ول رینټډ بلډینګ په لاړ شو د جنکو کالج ته بیا به ان شاء الله رو جوړو
بیا به خېجو ان شاء الله. یا سید دا تاسو د پلازا د کار نو خار کې بل د هسپتال لپاره تاسو د ډي ایچ کیو هسپتال اصل کې پرابلم دا دی شنشاه روډ هسپتال ډیر زیات په بد حالات دی. موږ ته چې کله هسپتال ملاو شو 1 کروڑ 30 لک روپۍ صرف د جنریټر د تیلو بل دی کنه خان. نو دا خو ما نه خراب کړی کنه. ګوره ماته د په ټي ام کې ناستم 1 کروڑ 60 لک روپۍ ټیمو 1 کروڑ 60 لک 1 کروڑ 60 لک روپۍ دا منثلی ډیفیسټ کې ما خو په ټي ام کې سړی نه دی برتی کړی کنه. ما ته خدا دغه سی حواله شوی د 1 کروڑ 60 لک روپۍ تاوان کې. موږ بل ورځ منسټر صاحب سره میټینګ وکړو. موږ سره وانیو د ډي ایچ کیو ته مخامخ چې کوم زموږ د ټي ام ای لینډ دی هغه کې موږ پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې سم ټي ام او صاحب ته دې تر غلم چې موږ داسې یو فرم ته موږ داسې اپورچونټی ورکو چې هغه راشي دلته 1.5 کروڑ روپۍ لګي. هغه کې بداو شي چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې یار گورنمنت په دې شیزونو باندې پیسې 1.5 کروڑ روپۍ نشي لګولای. دا په پبلک پرایویټ ګوره زول د عرب روپوزې ورکوم 30-40 کروڑ روپۍ د پیو انویسټر راشي ودی لګي ټي ام ای ته خپل حصہ ورکي اده خپل الی اده 70% الی چې کوم چونکه هغه زیاته پیسې لګي هغه تا 50-50 کې تاسو سره نه کوي خو اپروکسیمیټ د دې بو سره رینټل دغه وکي پر رینټل اګریمنت بو سره وکي اور دې تما ویلي چې ګوره پټکي مټکی ته مالې رینټل اګریمنت کې لاړ شي هغه کې موږ د یو سیمینار منسټر صاحب ارینج کړی د سبا نیو ټیکس پالیسیز باندې نو چې د ان شاء الله وکینو بیا به ای په لاړ شي. ګوره دا مین شیزونه دي دا غلې دا نالې دا مونږ ته فائدہ نه راکوي او نه دا ختميږي. زما پلار 35 ارب روپۍ لګولې په دې الکا کې ختم نه شوي. لارې زله گیم ما 62 کروڑ روپۍ په یو کال کې 62 کروڑ روپۍ ما لګولې دا نه ختميږي. دا کل 62 ارب روپۍ مو لګي کنه دا نه کیږي. مین شی دا دی چې داسې شیزونه راشي چې هغه ښکاری چې د نوخار د خلکو ته داسې پروجیکټس راشي چې هغه اوخ کاری چې سبا یو سړی نوخار ته راځي چې هغه وایي او یاره دا د نوخار یو بچیو دلته د خلکو په اعتماد کړو او دا دغه باقي یار اپس اینڈ ډاونز راځي. ګوره سیاست وخت سره ډیر زیات ګران شو شنشاه عزتونه ختم شو. زه په دفتر کې ناست یم یو سړی راشي ما سره کوشش کوي چې د سره تیزې خبرې وکړم. موږ د پلار وخت سیاست هم کتل او اډیر د عزت سیاست مشرانو خپل آی بخرالو په عزت به خبرو وکړه. زموږ نور هیڅ انټرست نشته. زموږ سره دوره انټرست چې د خلکو ته دوره سور کو چې یو سړی نوخار ته راځي چې دا وایي چې او یاره د نوخار مخ کې داسې او اوس داسې دی. ان شاء الله پای کې کوشش کوو دې کال به ان شاء الله میگا پروجیکټس راځي. او بل یو ټولو کې مین خبره ډي ایچ کیو نوخار چې ډېر په بد حال دی کې ما چیف منسټر صاحب سره فاینانشل ګرانټ باندې خبرې کړې. د نیکسټ کابینټ میټینګ کې به غزو ته کاغذونه برابروم هغه به اپروف شي. نو ان شاء الله 18 کروڑ روپۍ مونږ ته راکوي کې به ډي ایچ کیو ته ایکسپریس لین راولو چې دا دغه کې ډي ایچ کیو ته ایکسپریس لین نه علاوه ما 25 کی وی سولر ما الریډي هغه ما سیستم کې چولې د غیبو سټینډر ولګي. ان شاء الله هغه کې نوشهره جیل ته زموږ کې دیان دي هغه په سور اور کې پراتی دي. نو ایته مې 15 کی وی ایم پریس کلب نوشهره ته کړی دی 20 کی وی ایم نوشهره جیل ته کړی زما په 30 کی وی لګ 32-35 کی وی ما نوشهره ډي ایچ کیو ته کړی دی. صرف د دې لپاره چې موږ مېند خويند راځي د هسپتال ته خلک ډېر په مجبورۍ راځي. نو چې غیر راځي اټلیسټ چې بجلی خو ته کنه یار جنریټر بټ ډي ایچ کیو ولا څنګه لګي 1 کروڑ 30 لک روپۍ ډیفیسټ دغه ته پمپ ولا تیل نه ورکي ربه څنګه لګي. نو دا وړ ایشوز دي چې میډیا مونږ سره چلی. ان شاء الله دا باور اوساتای چې نوخار کې به میگا پروجیکټس کیږي. ان شاء الله د نوشهره کیند دا پروجیکټ چې دا متصور نوشهره کیند به ان شاء الله دومره خپل کو چې د خپل خلک مترازی دی به وي چې یار ماشاءالله څومره خپل نوخار زموږ د ټولو نوخار په نوخار دا ټول نوخار فرادي کار مهرباني وکړئ چې فرادي کار څوک مو غواړي استعمالي کار. آی که زه تاسو ته خبره کوم خدای تاسو دا خبره وکړه. تاسو د قاضي میډیکل کمپلیکس بورډ کتلې دی قاضي میډیکل کمپلیکس بورډ کې د شوکت خانم او د شفا میډیکل انټرنیشنل دا غي ممبرز دي پکې. تاسو وګوره راواله تاسو دغه بورډ راواله چې کوم واده مونږ کړی و چې نان پولیټیکل سړی وي د نوخار نه صرف یو سړی دی شهاب خان دا دمزو عام چې فاینانس سره تعلق لري نو از فاینانس سره غسته دي. او شکر الحمدلله د شفا او د شوکت خان هم د بورډ ممبران نوخار ته چې ژوندۍ کې راغلي دي پیل ازل رالل. اوس دا د ایچ ډي او ام ډي هغه ټول اناونس دي اب کیږي څنګه بورډ کې نیم او سره ټول خبرې کړي. د خدای په ذات مې د قسم چې یو خبره مو ته کړي چې مال هسپتال ټیک مال یې سم مکوا زه به تاسو غواړم کلاس 4 بدن غواړم از ما حق ته چې ای اب مال راکې دا غي نه علاوه په هسپتال انتظامات کې زما هیڅ کار نشته چې زما هسپتال د ز لوکل ام پی ام موږ ته وته کلیر کټ ویلې دي میټینګز مو سره کړي. ان شاء الله میاش کې به هغه خپل دغه شروع کوي هغه پوسټونه اډورټایز کړي دي غالي. ان شاء الله په میاش کې به الریډي هغه کله نه چې د ډاکټر کامران راغلی د هسپتال ډیر حد ته بهتر شوی دی. خپل مهنت کې خواري کوي اوس هم زروانه من ته موږ وارډ نه جوړ کو هسپتال ته په ایچ ام سی فند کې پیسې وروړو خپل وس کوشش کوم سره د بورډ ته په انتظار و چې داسې بورډ راشي چې اټلیسټ هغه سار پکې خپل دغه نه کوي. تاسو پته لري تیر بورډ سکړی دی هغه زویم نه بیا تیر سیاسي تنقید شي خو تاسو تار څه پته لري چې هغه ار سوړي دي او چې هغه ټینډرز څنګه کړی دي الیګل چې په هغه ام ټي آی اکټ کې وغشته دی نه وغي کړی دي. غیر بهر ان شاء الله خپل پوره کوشش وکاو. یو کال شوه دی لا سلور کال پاتې دي خپل پوره کوشش وکاو چې د خپل نوخان نور خپل ان شاء الله.